ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس السقر صدق الله العظيم. دا سلسله دو معذب قومونو کمو قومونا چې هغه معذب دي او هغوی ته عذابونه ورکړي شوي دي د هغې واقعات الله د قریشیانو ته د وعید او د یری ورکولو دپاره الله تعالی ذکر کوي او بل طرف ته پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو ته الله تعالی تسلی ورکوي او دا ورته وایي چې د هغه پیغمبرانو علیهم السلام چې د هغې مرتبه د دې پیغمبر آخر الزمان او پیغمبر خاتم النبیین نه د الله په دربار کې کمه ده او د هغې مخالفین الله په داسې مختلفو انواعو د عذابونو باندې معذب کړي دي. نو ستاسو څه خیال دی چې ای عربو ستاسو دا کفار چې دي ستاسو دا مشرکان چې دي دا د خاتم النبیین مخالفین دي، دا د قرآن دشمنان دي، دا د هر حق او صداقت دشمنان دي، دا د اسلام دشمنان دي، دوی د حق د آواز دشمنان دي. سم خیال دی دوی له عذاب نه ورکوم ضرور به ورکوم. ځکه الله فرمایي دا سلسله را روانه ده ولقد جاء آل فرعون النذر. قسم دی الله وی قسم خوري قسم دی چې یقینا راغلی وو آل فرعون هغه پیروکارو د فرعون ته او فرعون ته النذر يرون کی. الله رب العزت چې په کومه خبره باندې قسم خوري د دې لوی عظمت شان ته اشاره ای ځکه چې دا فرعون ته چې موسی علیه السلام څونه معجزې پیش کړي نو ډېر کم پیغمبران به داسې نوري چې هغې خپلو امتونو ته دونه ګڼې معجزې پیش کړي او هر یو معجزه د بلې نه به ډېره غټه وه او بله به د هغې نه غټه وه او بله به د هغې نه غټه وه. او دې قوم ته ټیم په ټیم باندې موسی علیه السلام دا یو معجزه د الله د طرف نه د الله په حکم او اډر باندې به پیش کوله. نو ځکه پې الله قسم وخوړ چې ولقد جاءکم آل فرعون یقینا راغلی فرعون ته النذر یعنی یرونکي راغلی دوی ته انذارات یعنی ګڼې معجزې چې هغه سبب د یرولو او ته راغلی وي. نو دونه ګڼې معجزې چې راشي او الله پې قسم وخوړه نو په کار داره چې د آل فرعون منلی وی که نه کذبوا بآیاتنا کلها نسبت د دروغ یې وکړم آیاتونو زمونږ ته یعنې معجزاتو زمونږ ته او داسې نه چې اکدو کې نه منله کلها
بے اثرها ټولې معجزې ونه منلې او د هغې نه انکار وکړو. او چې کله پیغمبر د الله نه قوم معجزې وغواړي او معجزې راشي او قوم بیا خپله وعده سرته نه رسوي، د هغې نه وروستو ایمان نه راوړي، نو داسې قوم الله دنیا کې بیا نه پرېږدي، بس بلکې هغه قوم باندې الله تعالی تباکاری راولي. ځکه قرآن فرمایل فاخذناهم اخذ عزیز مقتدر، پس ونیول موږ دې فرعونیانو او آل فرعون لره اخذ عزیز په شان د نیولو د هغې زورور باندې مقتدر چې قوت او طاقت والی، چې هغه ذات د الله رب العزت دی، چې الله رب العزت عزیز هم دی او د عزیز معنا دا ده چې د هر چا په کار کې بیکاري او د ده په کار کې به د هیچا کار دی. دا د عزیز ترجمه ده. دا تاسو ورته چیف ایگزیکټو وایي، دقه ترجمه ده. دا پاکستان کې دا دغه چې دا لفظ دا یو د خدای او رسول دشمنو هغه ته به دغه ویو دا پرویز غیر مشرف ویو، نو هغه غیر مشرف چې و نو هغه دا لفظ په پاکستان کې معرفي کړی و، مارشل الله یې راوستی وه، نو ویل زه چیف ایگزیکټو معنی عزیز یم. حالانکه عزیز الله دی چې د الله د هر چا په کار کې کار شته او د الله په کار کې د هیچا دخله نشته. او مقتدر دی معنا قوت لري. دی خو دغه شی چې اوس په دوبۍ کې په یو هسپتال کې مردار پروت دی، د مرګ او د ژوند په کشمکش کې، او دا الله رب العزت مقتدر دی، دا د اقتدار او د قوت نه ماخوذ دی، د قوت او طاقت والا دی. نو بیا الله رب العزت عربو سره مخاطبه کوي، ضمیر مخکنی عربو ته راځي، فرمایي ورته استفهام انکاری دی، اکفارکم ایها العرب، اکفارکم یا معشر العرب، آیا کافران ستاسو ای ډلې د عربو خیر ډېر غوره دي من اولئکم د دغې کسانو نه تاسو ته وایم. دا هغه ځای نه شروع کا دا مکذب قومونه چې قرآن ذکر کړه، عادیان، سمودیان، قوم شعیب، قوم لوط، قوم نوح او قوم موسی علیه السلام، یعنی فرعون او دغه پیروکار. ای عربو ستاسو دا کفار ډېر غوره دي د هغې د دغې تېرو شوو د دغه اممو مکذبه او معذبه تاسو ته ویم. د دې عبارت دای ځکه من اولئکم د دغو ستاسو نه، یعنې د دغو نه تاسو ته ویم چې مخکې پرس په دې سورې قمر کې تیر شو، د دې نه ستاسو دا غوره دي چې هغې د پیغمبرانو مخالفت وکړو، نو الله یو ځان لکه قوم او وینیو او مختلف الانواع عذابونه یې ورکړه او د دې مخ د ځمکې نه هټاو کړه. نو ستاسو دا د هغې نه غوره دي، دا به زه نه نیسم، ضرور به یې نیسم. که نه ام لکم براءة فی الزبر، او که نه ای کفارو د قریشو، که نه ستاسو لپاره اعلان د بیزارۍ دی په آسماني کتابونو کې، چې داسې په تورات او انجیل او زبور او قرآن کې او په صحف د موسی او د ابراهیم کې داسې څه لیکل شوي دي چې د حرم اوسیدونکي که د الله د آخري پیغمبر نه مني او د الله آخري دستاویز قرآن نه مني، نو دوی ته به الله څه نه وایي. داسې که څه لیکلي نو پیښه کوي. د زبورو نه دلته مراد آسماني صحیفې او آسماني کتابونه مراد دي. ام یقولون نحن جمیع منتصرا، کنه یو بل خیال کې پراته دي، او هغه خیال دا دی چې موږ یو لویه جته یو،
منګ یو لو قریش او لویه قبیله یو چې په بې شماره وړو قبیلو باندې مشتمله ده او بیا منګه په خپل کور کې مخالف هم نه یو. منګ د هر یو د بلې قبیلې 10 بازو دی. منتصر دی ته وایي چې منګ د یو بل نصرت کوو، د یو بل شاته ولاړ یو. او داسې قبیله چې په ګڼو قبیلو مشتمله وي او په هغې کې داسې د وحدت زوري چې ټول د یو بل شاته ولاړي، نو دې کې ډېر لوی تکبر پیدا کیږي. دې کې ځان ته ډېره لویه ځان ته خوښي پیدا کیږي. نه که نه ام یقولون، که نه دا مشرکان عرب وایي چې نحن جمیع، یقینا موږ یو اجتماعي امت یو قریش، او منتصرون موږ تعاون کوونکي یو بعضې د بعضو. موږ د هره قبیله د بلې 10 بازو دي. دا یې معنا ده. الله فرمایي سیهزم الجمع ویولون الدبر. زر ده چې شکست خورده بشي دا جماعت د دوی، جماعت د قریشو، ویولون الدبر، او وابړی خپلو شاګانو لره. یعنی میدان جهاد به میدان مقابله به پریدي او 2 خپې به خپلې کې او 2 پردی او تختی به. او دا منظر الله رب العزت جناب رسول الله او صحابه کرامو ته د بدر په میدان کې وښوده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې شپه باندې د بدر شپه چې سبا به غزا کیږي او سبا به جهاد شروع کیږي، په دې شپه باندې انصارو د مدینې د پیغمبر خدا دپاره د بدر په میدان کې یو کیړ نه یو وړه غوندې کمره سازه کړې وه د چیجکي په شان، او په هغې د هغې ګارډ چې و نو حضرت ابوبکر صدیق و. او نبی خلک وده دی دمای کوي، او نبی کریم ټوله شپه الله ته ولاړ دی او بیا ولاړ دی او لاسونه یې داسې کړي دي او دونه یې د لاسونه مبارک اوچت کړه، داسې کړه چې دا صادر ته نه شاته ولوېد. حضرت ابوبکر صدیق شاته ولاړ دی، صادر یې اوچت کو پرې ولوی ورته واچوه، کلک یې داسې ونیو. ای د الله پیغمبره الحت علی ربک، ته په خپل خدای دونه زور لګې، ستا سره د ستا د رب وعده نه ده چې تا به کامیابوي. او پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ای زما ربه دا یو موټی خلک دی، دا یو موټی خلک دی، که دا دې سار له ختم کړه ستا نوم به په ځمکه کې څوک نه علي، ستا عبادت به څوک نه کوي. دا یو موټی خلک دی چې زیم او دا جان نثار 313 کسان، ستا نوم به څوک بیا په ځمکه کې وانه لي. حضرت ابوبکر صدیق ونیو ورته ویل چې د الله پیغمبره ته په الله باندې دونه زور لګې، ستاسو ستا د رب وعده نه ده. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د هغې خپلې کمرې د هغه چیجکي نه راووته او دا الفاظ ویل د بخاري حدیث دی سیهزم الجمع ویولون الدبر، را روان دی د میدان ته او دا الفاظ وایي زر دا چې شکست خورده بشي دا جماعت د قریشو 1000 جرار پوج دی، د وسلو ورسره کمی نشته، د خوراکونو کمی نشته، د سرلو کمی نشته، تعداد سرپاس 1000 دی او د مسلمانانو تعداد 313 دی. څومره چې د اصحاب الطالوتو انداز باندې دی حدیث کې راځي 313. او سین شپږ معناګانې لري، یو معنا د تاکید د ندام کولی شي، خامخا به شکست خورده شي دا جماعت د قریشو و یولون الدبر او وابړی شاګانې. او چې څنګه بسم الله شو او ړومبی تېنه ابو جهل ووجلی شو او د 2 نوجوانانو نو عمرو هلکانو چې معاذ او معوذ دی ابن عفرا، د عفرا بیبي دواړه بچي دي، پلارانې بدل دي
او چې دغه رأس الطغیان او د دې امت فرعون ووجلی شو، نو د هغې نه وروستو بیا مبارزه شروع شوه د کفارو طرف نه. دا 3 کفار راووتل چې هغه یو 3 دي، 2 ورونه دي او دا یو وراره دی، او دا د پیغمبر خوا تربوران دي. د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم تربورانو کې چې کله انصاري مدینه وروتل، ویل تاسو څوک یې؟ موږ انصاري مدینه. ویل تاسو سره موږ جنګ نه کوو، موږ خپل وروڼه راوباسو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حمزه، علي، ابو عبیده زوی د حارث وځه وروځئ، ورووتو. حضرت حمزه او حضرت علي خو ډېر په تلوار باندې خپل کسان سنبال کړه، او ابو عبیده او د هغه مقابله کې ولید زوی د عتبه، دې دواړو یو بل باندې ګزارونه وکړه، یو بل یې زخمي کړه، او دې کې ورته حمزه او علي راورسېدل په توري وو، بس دې ته په اوږه کې ورایوست. دا ړومبې دغه وه د مبارزې. بیا داسې پروپګنډې کېدی چې دا تپوس پر بخاري کې به تاسو دا حدیثونه به راځي. علي به بدر کې شامل شو، علي بدر کې و، دا تپوس هم خلک کوي. یعنی دام یو خبره شوشه خوره شوې وه چې علي په بدر کې چېرته و. نو جواب په حدیث کې د بخاري دا راغلی دی چې تر دې تپوس کې چې شامل شوی او که نه وبارزه کافر یې چیلنج کړی و چې راوځه میدان ته، ته لا ته شمولیت یادې. هلته دې حدیث باندې بیا تعالی پوهېږي چې دا مخ دا پس منظر ورته معلوم وي دې څه معنا ده د بارزه. خبره مې په دې کې کوله چې څنګه الله رب العزت پیغمبر سره وعده کړې وه د بدر په ورځ باندې هو به هو کسه صادقه شوه، او یا یې تیموردار کړه صنادید قریش، او یا یې په قید کې راوسته، او باقي 2 خپې خپلې کړې او 2 پردی وتښتېدل، او مالونه او دولتونه او خان او تورې او د دنیا سامانونه یې پرېښودل، لاړ او تښتېدل. اوس په دې آیات پوهېږئ که نه؟ لاندې ورته ګورئ. بل الساعة موعدهم وساعة ادها وامر. یو ځل په یو زمانه کې موږ هم داسې مرور کوو پر قرآن باندې چې الحمد ټول سناسي پچې دی او لله ثابت دی، الله له هغه طرفه وتو. دا د قرآن فهم نه دی، د قرآن ترجمه نه ده، د قرآن د فهم ترجمه دا ده. دا بیا موږ د شیخ عنایت الرحمن نه زده کړې ده. دې قرآن پرې مغز پوهیو، او موږ هم ورته کار ویلی و. د موجودو طالبانو په شانتې زموږ سبقونه نه ویل، کار هم ورته ویلی و دې ته. او بیا الله وایي چې دا عذاب د قریشیانو په دغه ځای ونه درېد چې بس خبرې ختمه شوه. نه، بل الساعة موعدهم والساعة ادها وامر. عذاب په دغه ځای بس نشي چې په بدر کې ورته ورکړی شو، دا عذاب مسلسل تر قیامته پورې او د قیامت نه وروسته به هم چلیږي. بل الساعة موعدهم، بلکې قیامت ځای د وعدې د دې مشرکانو دی. او وساعة، ولې په قیامت کې څه چل دی؟ وساعة ادها، قیامت یو ډېره لویه داهیه او ډېر لوی ازمایش او ډېره لویه بلا ده. ادها بلا ته وایي، ډېر لوی د هیبت او د مصیبت یو بلا ده ده. و امر، او قیامت انتهایی تریخ دی، انتهایی تریخ. لکه څنګه چې په خوراکونو کې تریخ خوراک سړی نشي برداشت کولی، دقسې په دې ورځو کې د قیامت ورځ به دقسې ترخی. او یومن داسې وایي قمطریرا، دا به ترشرویه ورځي،
دې ورځې دا تندی به راګونجي نه، په دې کې چې کوم خلک دي د هغوی تندي به راګونجي. او بیا الله وایي ان المجرمین فی ضلال و سعر، یقیناً ای به مجرمان او نافرمان خلق فی ضلال فی خسار. ضلال پرون په معنا د خطا راغلی و، نن دلته ضلال په معنا د خسران باندې دی. یقیناً مجرمان به ای په خساره کې، ځکه چې قیامت ورځ ته یوم التغابن مو یو صورت را روان دی، هلته به وایم د تاوانونو ورځ ده. هر چا ته به خپل تاوان معلوم شي چې ما دنیا کې څه کړي او څومره تاواني شوی یم زه، په څونه خبرو کې ما کمی کړی دی. دا نن چې موږ د خپل سری شوي او د خپل ژوند قیمت او قدر موږ سره نشته او د وخت قدر د خو موږ نه پوهېږو زموږ کنه یو منټ ضایع کول نه دي پکار، دې به الله حساب کوي. وسعورین ای به نافرمان په اور کې، دایم یوه ترجمه ده. عبدالله عزیز عباس رضی الله تعالی عنهما د سعور ترجمه کوي لیونتوب. نو معنا دا ده چې دا نافرمان فی ضلال ای به په خساره کې او ای به دی چې کوم دی وسعر یعنی په جنون او لیونتوب کې وي. یعنی معنا دا ده څنګه چې لیونی د ځانه خبر نه دی، دغسې به دوی پرې جهنم کې به د ځان خبر نه وي. یوما په هغه ورځ باندې یسحبون فی النار چې راښکلی کېږي به په اور کې علی وجوههم په خپلو مخونو باندې نسکور به اچولي او پرشتې به راکاږي پر اور باندې د پاسه. او دا تش راښکل نه دي پرشته او هغه زباني پرشتې او داروغه جهنم به ورته وایي ذوقوا مس سقر، اوسکئ دا مس سقر یعنی اوسکئ تاسو هغه اور د جهنم، د جهنم مزه مو سکئ که نه ځئ. او بیا الله فرمایي انا کل شیء خلقناه بقدر، یقینا هر یو سیزا خلقناه چې پیدا کړی دی موږ هغه لره دا ټول بقدرین په یو اندازه باندې. هر یو سیز الله تعالی په اندازه باندې پیدا کړی دی، یعنی کل شیء مقدرا، هر یو شی دا د الله تعالی په تله باندې او په کنډه باندې وزن شوی شی دی، په وزن باندې پیدا دی. انا کل شیء یقینا هر یو سیزا خلقناه پیدا کړی دی موږ دې لره، یعنی معنا دا ده انا خلقنا کل شیء یقینا موږ پیدا کړی هر سیزا. څنګه پیدا کړی؟ خلقناه بقدرنا، پیدا کړی دی موږ د سیز لره بقدرین په اندازه باندې. نو دا تاسو خیال وکړو دا کل شیء کل مضاف دی، شیء مضاف الیه دی او منصوب دی، ځکه چې دته خپل عامل دننه پروت دی چې خلقنا دی، او دا خلقنا ثانی د هغې تفسیر دی. ما ته وګوره دا مې ورته ځکه ویلي چې دا خلقنا چې د شیء صفت کې نو بیا معنا غلطه ده. یعنی معنا دا ده چې کوم شی هر یو شی چې هغه شی موږ پیدا کړی هغه په اندازه دی، نو ولې بل چا هم پکې څه پیدا کړي چې په اندازه نه دي. د دې وجې نه دا خلقنا د خلقنا محذوف دپاره تفسیر دی، او دغه هغه محذوف علی شریطة التفسیر دی ته چې په نحوه کې کومې خبرې زده کې. وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر، وما امرنا نه دی اډر او حکم زمونږه الا واحدة مگر یو ځل، موږ دوباره خبره نه کوو مکرر دا کار وکړه نه، زمونږه حکم او اډر یو ځلي، او بیا هغې باندې عمل داسي کلمح بالبصر لکه رپول د سترګو. دا سترګه سړی داسې کي
دې باندې څونه ساعت تېرېږي یا سترګه پټ او زر ښکاره کړي کلمح بالبصر په شان د ربط سترګې باندې یعنی معنا دا ده چې کله الله تعالی د یو شي د پیدا کولو اراده وکړي او په هغې پورې خپله اراده متعلق کړي نو د سترګې د رب غوندې وخت هم پکې بیا نه تېرېږي بس کن بس موجود وی جنون منك ان السعي رزق ويرزق في غشاوته جنين او بیا وی چې جنون منك ان سعي رزق او بیا رستو زیزی بیا وی فإن الأمر بين الكاف والنون تاسو نه فتح الرعب کې مولانا اعزاز علي صاحب اشعار ویلي فإن الأمر بين الكاف والنون د الله حکم د کاف او د نون په منځ کې دی کن کاف او نون ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدکر یقینا هلاک کړي دي موږ اشیاعکم نظراءکم ازرابکم شته دی څوک او نصیحت قبلونکې دلته د اشیاعونه مراد اشباح او امثال دي ستاسو غوندې مشرکان ستاسو غوندې کفار ستاسو غوندې مستهزئین ستاسو عمره ظالمان الله وی ستاسو په شان ما هلاک کړي دي دا دنیا مې ته خالی کړې ده شته څوک وعظ قبلونکې او قریشو تاسو کې دا څه فکر او سوچ شته او د خپل عاقبت باندې څه نظر لرئ وكل شيء فعلوه في الزبر وكل شيء او هر یو سیزا فعلوه چې دا خلک کوي هغې لا د نیکو د بدونه هر سیزا یعنی هر نیکی او هر بدی فعلوه چې کوي دا خلک هغې لره دا موجود دي فی الزبرو څه مطلب د زبور نه دلته مراد هغه فیلونه دي او هغه عملنامې دي چې هغه د فرشتو لیکونکو په لاس کې دي نو هر یو څیز من الخیر والشر دا مکتوب فی الزبر دا لیکلی شوی دی په دای کې او وکل صغیر و کبیر مستطر او هر وړوکې عمل او هر غټ عمل هر نیک عمل او هر بد عمل مستطر لیکلی شوی دی مستطر لیکلی شوی دی صیغه مفعول ده اوس دا خو د بد عملو بد چلنو بیانو ترهیبو یره ورکولو دې نه وروستو الله رب العزت د متقیانو ذکر کوي مختصرا او قرآن یو تقابلي مطالعه ده دا چې الله تعالی ترغیب ذکر کی ترغیب ذکر کوي که ترغیب مخکې ذکر کی ترهیب مخکې ذکر ورپسې ذکر کی معنا دا ده د بدانو بد عملو ذکر وکړي او د هغې هغه اخلاق او کردار او د هغې اقوال او افعال ستاسو مخې ته کېدي او بیا د هغې مقابله کوي د منونکو خلکو د عقیدې او د عمل او د هغې د کردار بیان تاسو ته وکړي نو په دبي الفاظو باندې قرآن غلي غوندې تا ته وایي او زما لوستونکیه دواړو مطالعه دې وکړه اوس کومې سره روانېږي د دواړو مطالعه دې وکړه دا به ته د قرآن نه په خپله معلومې او ټول عمر به ستا دا سبق نه چې استاد جي راته داسې ویلي زه به ورته وایم چې مدرسې دې سر ته وخېږي او دې چمن ته راودانګه ته به رادانګې زه استاد دا خبره نه منم که ما ته وایي سبق زوتوه زه استاد خپې چاپي کوم که ما ته وایي نیک عمل کوه زه د نظارېږم او که استاد ما ته د ګناه خبره کوي بیا به منم استاد ما ته وایي ځانه جاهل ساز کوه چې چا ته څه ویل زما استاد به داسې ویلي فتوی ورکوه چې چا راګېرولې زما استاد داسې ویلي
ته ورته به جواب کوي چې په شریعت کې 4 دلایل دي، یو قرآن دی، یو سنت دی، او یو اجماع د امت او یو قیاس مستنبطه د قرآن او سنت نه دی. استاد جي خو دې پکې 5 نه دی ذکر کوي، استاد سوري اصول فقه کوي. دا زمونږ د فقه حنفي دپاره چې کوم اصول فقه لیکلی شوی که بله تا سره یې ما ته پکې خو یا دې کې راته وښایه چې 5 دلیل پکې شته. دا په دې باندې کار نه کېږي چې بس زر پټکې ووهه او په ساعتونو باندې ورځه او په امامتو باندې ورځه، دا په دې باندې کار نه کېږي. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ان المتقین یقینا کامل مومنان، د متقین مراد کامل مومن دی. الذین دغه چې کوم دی هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. دا په سورې بقرې ابتدایي آیاتونه د متقی ترجمه ده. د دې وجې نه زه د متقی ترجمه را کوم کامل مؤمن. متقین د متقی جمع ده. متقی د وقایقي وقایتن نساز شوی دی او وقایت ساتلو ته وایي. دا وقایي دین ده، قرآن ساتي. وقایت الروایت یو کتاب دی چې حفاظت ته روایت وایي کوي. زموږ په فقه کې روایت راغلي هغه محفوظ کوي. نو دا متقی ته متقی ځکه وایي چې دیم ځان ساتي د الله د خلاف ورزۍ نه، د پیغمبر د خلاف ورزۍ نه، د خپل دین د مخالفت نه، د بد عملو بد چلنو نه، د غیبتونو نه، د غلاګانو نه، د حرام خورۍ نه، بل مومن ته د تکلیف ورکولو نه ټول نه ځان ساتي. دا به چېرته وي؟ فی جنات ایبا په باغونو کې، و نهرین او ایبا په نهرونو کې. موږ ورته عربی کې په پښتو کې نهر وایو، په عربی کې نهر دی او هغه نهر دی، هغه مفرد دی او دا نهرین دی، دا جمع ده. ای به دوی په جنتونو بېشمارو کې او ای به په نهرونو اربعو کې. کوم چې سوره محمد کې د هغې تفصیل دی چې د پیو نهر به وي، د اوبو نهر به وي، د ګبین نهر به وي او د شرابو نهر به وي. او قرآن هلته تفصیلا ذکر کړي دي. نه به داسې اوبه وي لکه دا چې دي، نه به شراب داسې وي او نه به هغه پی داسې وي او نه به هغه ګبین داسې لکه کوم چې د دنیا دا دي. دا تش د هغې نمونې دي. او دا ناسته پاسته به په کوم ځای کې؟ فی مقعد صدق، په هغه ځای د ناستې مزېدار کې. مقعد صدق معنا هم زده کړه، دا زده کوئ ځان سره. فی مقعد صدق ای به په ځای د ناستې مزېدار کې. د صدق هر ځای کې معنا رښتیا نه وي، دلته صدق په معنا د حسن باندې دی. ای به دوی په هغه ځای د ناستې رښتینې کې. نو هغه کرسۍ چې کومې لګېدلي هغه به هم ډېرې اعلی او قیمتي وي، خو ناست پر چا سره چا په مجلس کې وي؟ عند ملیک مقتدر، په نیزه د هغې بادشاه باندې مقتدرین چې د قوت او طاقت خاوند دی چې الله رب العزت دی. یعنی د الله سره به په اعلی ترینو بنچونو او په اعلی ترینو صوفو باندې به د هغې بادشاه زورور طاقتور سره به ناست. څوک؟ متقیان. الله دې مونږه په صحیح معناګانو باندې متقیان کی او دا کومه د هغوی جزا ذکر شو الله دې مونږ غریبانانو ته راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ یا الله مونږ د قرآن په اسرارو، لطایفو، ترجمو، باریکو باندې پوهه کړي. دې سره سره مونږ له پرې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. خدای قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي. رب څوک چې وله کار کوي او په اخلاص کوي کامیابی کوي، څوک مخالفت کوي او په هر رنګ چې کوي، په هر جامه کې چې کوي، خدای هدایت ورته وکړي، سملار ورته وښایي، کنې قهر و غضب سره مخامخ کې او د ځمکه ترې نه خالي کړي. یا الله زمونږه څونه مردگان زنانه نارینه مشران کشران وفات دي نو مسلمانانو خدای ټول بخښي. څونه د مسلمانانو بیماران دي ټول ته شفا کامل عاجله ورکړي.
یا الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي، یا الله زموږ نه راضي شي. جامعه تعلیم الاسلام مندني آباد کړي. دې کې څومره کمی دی، په هر لحاظ سره چې کمی دی، د هر څیز چې کمی دی، الله د غیب د خزانو نه پوره کړي. الله موږ د نیکۍ یو قدمي خیری، خدای ته دې زموږ تعاون وکړي، او خدای چې څوک موږ سره په دې کې تعاون کوي او یو کلمې خیر د دې په باره کې وایي، خدای د دنیا او د آخرت خوشحالۍ وله ورکړي. یا الله دا زموږ د آخرت د نجات دپاره یو بهترینه ذریعه وګرځئ، بهترینه وسیله وګرځئ. الله د دې په وجه زموږ نه راضي شي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.